بسم الله الرحمن الرحيم. باب قتل أهل الردة والسعات بالفساد. چې کوم خلق مرتد شي د دین نه واوړي د اسلام نه واوړي دا غي وجل، والسعات بالفساد او هغه خلق چې دوی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو. دو قسم خلق شو، یو مرتد چې بالکل دین اسلام پریدي او بل دین ته واوړي، د کفر کلمه وایي، د اسلام نه انکار وکي، مثلا د قرآن نه انکار وکي، د حدیث نه انکار وکي، د ختم نبوت نه انکار وکي، د باس بعد الموت نه انکار وکي، د الله د ذات نه انکار وکي، دی ټولو ته مرتد ویل کېږي. یعنې د دین چې کوم لوازمات دي نو په لوازماتو د دین کې یو حکم نه مني، بس همدغه ته مرتد ویل کېږي. که هغه مثلا یوازې د مونځ نه انکار وکړي، مونځ د سره مني نه، د روژې نه انکار وکړي، روژه نه مني، یا داسې د رسول الله مبارک د ذات یا د صفت نه، یا د الله رب العزت د ذات یا د صفت نه، یا د قیامت نه وغیره، نو د دې قتلول. نو مسله دا ده که یو سړی مرتد شو د دین نه واوړېدلو، نو د مسلمانانو د پاره حکم دا دی چې امیر او بادشاه د مسلمانانو چې کوم وي دی به داسې وکړي چې دته به دوباره اسلام پیش کړي په دې طریقې سره چې د کوم شکوک او شبهات وي نو علما به ورله راولي، پوهه خلک به ورله راولي او هغې ته به ووایي چې یاره تاسو د دا شکونه ختم کړئ، ځای لیکئ. که چېرته د شکوک او شبهات ختم شو او د دوباره اسلام ته رالی، پس ټیک د اسم پې باندې نشته، او که نه په ضد باندې ولاړو او بیرته اسلام ته نه راتلو او اسې بهانې دا جوړه کړې وه چې یاره زما سوالونو جواب نه دی میلاو شوی او زما شک نه دی ختم شوی وغیره وغیره، نو که په 3 ورځو کې دنه دی بیرته مسلمان نشو نو دی به قتلولی شي، مسلمان باچا به وجني قتلوي به. اول که چرته کم شک شوبه وه، کم سوال او اعتراض، نو د هغې به ورله جواب ورکوي، دا لازمي ده. که به 3 ورځو کې بیرته اسلام ته رانلی نو به وجني. او که چرته یو ښځه داسې وه، یو زنانه چې هغه مرتده شوله، اول به ورته امیر او بادشاه بیرته اسلام پیش کې ورته به ووایي چې مسلمان شو، دا ارتداد پرېږده. که کم شک شوبې وه هغه شک شوبه به ورله ختمه کړي. نو که 3 ورځو کې بیرته اسلام ته راله ټیک ده، که رانله نو به جیل کې واچي، وجني به ډایرکټ نه، بس جیل کې به واچي. نو یا به په دې جیل کې بالاخر توبه وباسي، مسلمانه بشي، او یا به همدغه شانته مرداره شي، په دغه جیل کې به مړه شي. السعات بالفساد چې دې ته قطع طریق هم ویلې کېږي، چې لارې کټ کوي، د شپې په لارو کې کینی، د خلکو نه جبونه وي، پیسې اخلي، موبایل اخلي، د خلکو کورونو ته اوړي، خلکو ته د قتل و قتال دمکې ورکوي، ټلیفونونه ورته کوي چې دومره روپۍ راوړئ او دومره روپۍ راوړئ. دې ټولو ته قطع طریق ویلې کېږي، السعات بالفساد. اوس د دې حکم څه دی؟ که چېرته ابتداءً دا کار شروع کړی دی او اسې خلک ایرولی دي، نو به حکم دا دی چې بس باچا به ونیسي، پولیس به ونیسي، سزا به ورله ورکړي او د وخت مناسبت سره دی جیل ته واچي، که میاشي، که 2 که 3 چې توبې ویسته بس پرېږدي دي. او که چېرته د خلکو نه روپۍ مخستی دي، یوازې خلک یې ایرولی نه بلکې پیسې مخستی دي، نو به دې جیل ته واچي او لاس هم دې نه کټ کړي، یو لاس دې نه کټ کړي. بیا که داسې چل یې کړی چې خلک یې زخمي کړي، را زخمي کړي هم دي، مثلا څوک یې په چاقو والی دی او څوک یې په ټوپک ویشتلی، خو وجلي څوک نه دي، اسې زغلولي او زخمي کړي دي، نو بیا دې ورسره ترې نه خپې هم کټ کړي، یو خپه یو لاس دې نه کټ کړي. او که نه قتل هم کړی دی
او اکثر غلویم داسي چې څوک روپۍ نه ورکوي بس ډایرک کې وجني یا په چړو وي یا په ټوپک تمانچه باندې ولي نو که مرګ هم کړی دی نو بیا د هغې دپاره حکم دا دی چې باچا ته اختیار دی که داسې سزا وله ورکوي چې لاسونه خپې ته کټ کي او بیا په غرمو باندې وغورځوي په ګرمو شګو باندې واچوي چې کله مړه شو بس حقې پورې به پراتی دام ټیک ده او که نه ډایرک کې وجني نو ډایرک یې هم وجلی شي خو وجني بیا خامخا داسې به پرېږدي نه. عن عکرمة قال اوتی علی بزنادقة حضرت علی کرم الله وجهه ته زنادقه را وستلی شو ان مرتد خلق زندیق چې کوم مرتد شوی د دین نه اوړېدلی دا ورته را وستلی شو فاحرقهم نو هغې ته په اور کې وسوځول. فبلغ ذلك ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا خبر ابن عباس صاحب ته ورسېدله چې علي رضی الله عنه زندیقان سوځولی دي. فقال نو دوی لو كنت انا که چرته د علي په ځای باندې زوی لم احرقهم نو ما نه سوځول په اور باندې یعنی که د علي رضی الله عنه په ځای باندې زوی نو دا خلک ما په اور باندې نه سوځول ولې لنهي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې تاسو په اور باندې څوک مس وځوي معنا فرمایلی دی لا تعذبوا بعذاب الله تاسو د الله رب العزت په عذاب سره چاته عذاب مو ورکوي ان دا په اور باندې عذاب او سزا ورکول دا د الله کار دی نو تاسو په اور باندې مس وځوي نو بیا به ور سره څه کولې نو ولا قتلتهم ما به وجلی وي بس ډایرک به می قتل کړی وي لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول الله فرمایلی دی من بدل دینه فقتلوه چا چې خپل دین بدل کونو دا ډایرک قتل کوي مړیک. وعن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النار لا يعذب بها الا الله اور چې دې په دې سره به عذاب او سزا نه ور کوي مگر الله رب العزت به ور کوي بل څوک به سزا نه ور کوي. وعن علي رضی الله تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان په اخره زمانه کې به یو قوم را پیدا شي څه خلک به را پیدا شي ډلې به را پیدا شي حداث الاسنان چې دا به کم عمر وي کم عمر خلک به وي تجربه کار بنوي سفهاء الاحلام او کمزور عقلون والبي یقولون من خیر قول البریه دی بوي هغه بهتر د وینا د بزرګانو مشرانو یا مطلب دا دی چې دی به خوږی خبرې کوي لکه د بزرګانو پشان او یا مقصد دا دی چې دی به د پخوانو مشرانو بزرګانو اقوال را نقل کوي نو خبرې به خوږی وي د بزرګانو خبرې وي لا یجاوز ایمانهم حناجرهم خود دی ایمانونه بعد دی د مرونه اډوخ کته کیږي نه یمرقون من الدین دی به د دین نه داسې اوزي کما یمرق سهم من الربیه لکه دا غشه چې څنګه د ښکار نوزي فاینما لقیتموهم چرتم چې تاسو وینئ دی لره فقتلوهم قتل کوي فان فی قتلهم اجرا ذکر د دی په وجلو کې ثواب دی لمن قتلهم چام چې دی وجلی دی یوم القیامت نو هغې ته به ثواب او اجر ملاویږي د قیامت په ورځ باندې. وعن ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون امتی فرقتین زما امت به دوه ډلې شي زما امت به دوړل شي ان په خپل مینس کې به اختلاف راشي او په دې کې وی اشاره ده د حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلاف تا چې د دې دوانو په مینس کې کوم اختلاف راغلی او هغه ته په اشاره ده نو فیخرج من بینهما مارقه نو د دې دوه ډلو د مینس نه به یو جماعت راوځي چې مراد د دې نه خوارج دي یلی قتلهم اولاهم بالحق او د دې قتل تبع هغه سړی ور نږدې کیږي کم چې د دې نه په حق کې ډیر اولا او لایق دی. نو د معاویه رضی الله عنه د علي صاحب اختلاف راغلی او نیم صحابه یو طرف ته او نیم بل طرف ته بیا څه کسان په منځ کې را پیدا شو څه د معاویه رضی الله عنه په ملګرو کې پیدا شو څه د علي رضی الله عنه په ملګرو کې چې یو درې مډلې جوړ کړه چې هغې ته خوارج ویلې کېدل به علي رضی الله عنه د هغې خلاف جګړه وکړه.
وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رسول الله مبارک په خپل اخرنی حج کې فرمایلی لا ترجعن بعد کفارا تاسو چرته زمان رستو کافران نشي بیرته کفر ته واپس نشي مرتد نشي یضرب بعضکم رقاب بعض چې بعضی لګي د بعضو سټونه وهي یعنی چې تاسو اسی بیسا یو بل قتلوي او وجنی نو د مسلمانانو وجل ک په دی وجه باندې وی چې دا مسلمان دی ځکه وجنما نو په دې سره سړی کافر کیږي او مرتد کیږي البته قبل سے اختلاف ور سره راغلی هغه خزان له خبره وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذ التقى المسلمان کله چې دوه مسلمانان مخامخ شي حمل احدهما على اخيه السلاح او یو مسلمان په بل باندې وسله راو باسي دوانه مسلمانان په خپل منځ کې په جګړه شي او یو په بل پسې اسلحه راوالي فهما فی جرف جهنم نو دا دوانه به د جهنم په یو کند کې په یو طرف کې پراته وي دا هغه صورت دی چې کله دوانو په یو بل پسې وسله راخستی وي او جنگ کوي نو یو پکې مړ شي یو پاتې شي فاذا قتل احدهما صاحبه دخلها جميعا کله چې دا یو راولګي بل ملک نو دوانه به جهنم ته ځي وفي روایت عنه په یو روایت کې فرمایلی اذل تقل مسلمان بسيفيهما کله چې دو مسلمانان په تور سره مخامخ شي فالقاتل والمقتول في النار نو وجل شوی او دا وجون کې دوانه به جهنم ته ځي قلت مویل هذا القاتل ټیک دا یو خو قاتل دی ځکه جهنم ته لاړې فما بال المقتول نو دا کوم چې قتل کړی شوی دی وجلې شوی دی نو دا به ولې جهنم ته ځي قال رسول الله فرمایل انه كان حريصا على قتل صاحبه ځکه چې دی هم د بل ملګری په وجلو کې حرسناکو یعنی مطلب دا دی چې دوانو په یو بل پسې توره راخسته و دوانو په یو بل پسې تمانچی استلې وي دوانو په یو بل پسې ټوپکونه راخستیو خدا ځان له خبره ده چې یو په باندې رامخ کې شو بلې مړ کړو نو ار یو چې مخ کې شو بل مړ کې خطور خدوانه را وستلې دي ټوپک او تمانچې دوانو راخستې دي نو دوانه به جهنم ته ځي وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل رسول الله مبارک ته مدینه منوره ته څه کسان رااله د عقل قبیله اته کسانو تقریبا او عام احادیثو کې دیتا عرنیین ویلې کې عرنیین چې دا د عرینه قبیله سره تعلق ساتي کې دې شنو د عقل چې د پغټه سطح باندې د خاندان نومي فاسلموا نو مسلمانان شو فجتوا المدینه نو دا د مدینه هوا په دی باندې بدراله رنگونه زیړ شو خېټه را اوپړ سیدلې یو قسم بیماری په باندې رااله او عموما دا کله کله داسې کیږي چې یو علاقې ته سړی لاړ شي نو د اغازه هغه ابو هوا په خرا نشي نو طبي په ولګي خېټه خراب شي یا بل څه مسله ورته جوړ شي نو په دې باندې د مدینه منورې ابو هوا خرانه لا نو رنگونه زیړ شو خېټه اوپړ سیدلې فامرهم رسول الله ورته امر کو ایاتو ابل صدقه چې تاسو لاړ شي په هغه پلانې شړه کې د صدقې او خان دي فیشربوا من ابوالها والبانها او د اغه شود او میتیاز وسکی ففعلوا نغید قشان تکارو شود خو ټیک د چويس کی اوس د میتیاز په باندې ول اسکل رسول الله مبارک د دې وجنه بعض علما د دینه استدلال کوي لکه زمونږ امام محمد صاحب او داسې بعض شوافع فقها چې د میتیاز پاکی دي نو په دی وجه باندې نبی علیہ السلام دی ته امر کړو چې د میتیز اوس کوي کپا کې نه ویلې به ورته رسول الله امر کوله امام ابو یوسف وای وې میتیز پاک نه دي خو چون کې په دغه وخت کې د دې علاج په دې میتیزو کې وو نو هر کله چې یو سړی سخت بیمار شي او د دې علاج په حلالو شیزونو کې نه او یو حکیم او ډاکټر ورته وایي چې ستا علاج په دې حرامو کې دی نو به د علاج د پاره هغه حرام استعمالول شي نو چونکې نبی له سلام ته معلومه شوی و چې کدی له وسر څوم نه حکیمی او ډاکټري علاجونه منکو نو فایده نه ور کوي او په دغه میتیزو کې د دې علاج شته نو ځکه ورته دغه حکم وکړو خو عام فقها زمونږ وایي چې نه خو په دې میتیزو کې کوم شفا و
او نه دا میتیزې حلالې دي، بلکې نبی علیہ السلام ته په ذریعې د وحی سره معلوم شوي چې دا خلک مسلمانان نه دي بلکې دا بیرته مرتد کیږي، نو نبی علیہ السلام په دې باندې دا میتیزې د سزا په تور باندې سکلي دي، نو یو قسمه سزا یې ورله ورکړي. ففعلوا، نو هغه کار وکړو. فصحوا، نو صحیح شو ځکه چې د مدینې منورې نه ووتل او شړو ته لاړه، دشتو ته، او عموما د صحرا ابو هوا چې وي هغه صفا وي نو چې روغ شو فرتدو ایسته مرتد شو. وقتلوا رعاتها، او د هغه خانو چې کوم سرونکي هغه قتل کړه، یو ته نه راو تښتېدو. واستاقوا الابل، او خان روان کړه د ځان سره وشړل. فبعث، هغه یو کس ته را تښتېدلی او هغه نبی علیہ السلام له په منډه منډه رالی حال یې ورته وویلو. فبعث فی آثارهم، رسول الله مبارک صحابه ورغل په دی پسې. فاوتي بهم، نو وینول او رای وستلی شو رسول الله مبارک. فقطع ایدیهم وارجلهم، نو رسول الله د هغې خپې او لاسونه کټ کړه. وسمل اعینهم، سترګې ورله ماتې کړې. ثم لم سمهم حتی ماتو، بے رسول الله مبارک دی لکم داغ ماغ ور نکړو چې دا وینې بندي شي. انعام به چې نبی علیہ السلام طریقه دا وه چې کله به د یو غل نه لاس کټ کو، بلکې په کارم داسې ده، نو چې لاس به یې کټکاو نو یو اوسپنه به یې ورته ګرمه کړې وه چې څنګه به یې لاس کټ کو، نو په هغه ځای پسې به یې ورله هغه ګرمه اوسپنه ونیوله د دې دپاره چې دا وینې بند شي او نوره وینه ترې لاړه نه شي چې مړ نه شي. نو دا نبی علیہ السلام دی ته ګرمه اوسپنه ونه نیوله، د هغې ور نه کړو، نو وینه ترې روانه وه حتی ماتو، تر دې چې مړه شو. وفي روایت فسمروا اعینهم، سترګې ورله په سلایانو باندې ووالې شي. وفي روایت امر بمسامیره، داسې میخونه سلایان را وغوښتلی شو. فاحمیت، او هغه ګرم کړی شو. فکحلهم بها، نو بیا هغې د رنجو په شان په سترګو کې ورله راښ که. وطرحهم بالحرة، او وی غورځول دی لره په سخته ګرمۍ کې. یستسقونه، چې اوبه به یې غوښتلې. فما یسقون، نو اوبه ورته نه ورکولی شو حتی ماتو، تر دې چې په دقه ځای کې مړه شو، مردار شولو. بس.